ګرانو وطنوالو، وخت مو بخیر. سلام. نن غواړم چې د کابل د طالباني دولت دښمني د افغانانو سره وښیم او تاسو ته په دې باره کې یو څو خبرې وکړم. د مخته دی چې زه دې موضوع ته راشم، اکثره وخت چې څوک د طالبانو په امارت په خبرو شروع وکړي نو وایي چې حضرت عمر داسې عادل سړی و، داسې عاقل سړی و، داسې زړور سړی و، داسې ایماندار سړی و او داسې ښه سړی و او د دغو خلیفه په وخت کې د اسلام امپراتوري جوړه شوله. خصوصا دا خبرې د داسې خلکو نه کېږي، مثلا جنرال موبین په نامه چې د هغو په باره کې ما یوه ورځ یوه ویډیو ولیدله چې چا لیکلي وو چې دغه جنرال موبین یو ورور درلودی چې د دغو ورور ښځه یې ډېره ګلالۍ او ښایسته وه او ده ته یې خوند ورکاوه او دی پرې مین و او دغو جنرال موبین د خپل ورور په قتل ورساوه او دغه ښځه یې د ځان دپاره وکړله. د کومه ځایه پورې چې د دغو جنرال موبین مصاحبې ما د نورو خلکو سره په مناقشو او په خبرو کې لیدلې، دا سړی ډېر بې شرمه، بې حیا، بې عزته، بې حرمته په نظر راغلی او دا ډول خلک هغه صحیح مسلمانان دي، ډېر ښه مسلمانان دي. په تاریخ کې همیشه داسې و، هغه څوک چې ډېر ښه قاتل و، ډېر ښه رهزن و، ډېرې ښې قافلې یې وهلې او ډېر خلک یې قتل کول او د خلکو کورنۍ یې چور کولې، مالونه یې چور کول، هغه ښه مسلمان و چې دغه جنرال موبین او د ده په شان خلک یې ډېر ښه مثالونه دي. نو اوس به راشم د حضرت عمر چې په اسلامي کلتور رضی الله عنه هم ورته ویل کېږي او د ده په تاریخ باندې که څوک خبر دي او که نه دي، هغه چې خبر دي هغو ته معلومه ده چې حضرت عمر د اسلام نه مخکې یو ډېر پوخ شرابي و او همیشه به نشه و او ډېر تجاوزګر و. حتی د عربو هغه یو شورا چې وجود یې درلودی په قریشو کې چې په مهمو مسلو باندې فیصلې کولې، د ده نه یې خپل خنجر اخیستی و ځکه چې دی داسې بې حوصلې سړی و چې د انسان قتل هیڅ شی نه ورته معلومېدلو. او ابوبکر صدیق د حضرت عمر د زور په واسطه خلافت په لاس راوړ. ما د حدیبیې د جنگ او بیا وروسته د قرارداد په باره کې تاسو ته یو څو خبرې کړې وي چې ما عرض درته وکړلو چې کله د هجرت، امید دی چې غلط کړی مې نه وي، په 8 کال باندې چې پیغمبر د اسلام د مکې د فتح قصد ونیولو نو خلکو ته په مدینه کې د خپلو نږدې یارانو ته وویل چې ما خوب لیدلی دی چې دا سره د مکې فتح د موږ په نصیب ده
او د نبیانو خوب خو درواغ نه دی. نو د دې خاطره د مکې د فتح کلي د ما په جیب کې ده. نو هغه و چې د 16,000 که د 14,000 کسانو په شاوخوا کې خلک را روان کړل او خپله ښځه هم ورسره را روانه که او خلکو ته ویل چې موږ وایو چې موږ د عمرې حج ته روان یو. په دا سال کې دی چې دی په مکه باندې د حملې تیاری نیولی و. خو زه به دا قصه لږ لنډه کړم چې بیا ډېره اوږده نه شي. خو کله چې یو ځای ته راورسېدل چې هغه حدیبیه نومېږي، نو خبر شول چې قریش هم د دوی په توطیه خبر دي او د جنگ تیاری هم نیولی دی چې یو ډېر جنګاوره جنگي د سورو ټیله د خالد ابن ولید په مشرۍ چې هغه وخت له مسلمان شوی نه و تیار کړی دی او داسې په یو فاصله کې چې مسلمانانو او د اسلام پیغمبر لیدلو هم ولاړ و د جنگ د پاره تیار سی. نو هغه و چې قریشو 2 نفر ورته راولېږل چې د سره خبرې وکړي. هغوی سوله غوښتله، هغو ته سم جواب ورنه کړ. 3 نفر چې سهیل بن عمرو ورته راولېږه، نو د هغو سره خبرې شوې چې بیا په خپله پیغمبر د اسلام د خدای تعالی د نامه نه د بسم الله الرحمن الرحیم په شروع کې د رحمان د کلمې نه انکار وکړ چې علي وویل چې زه دا نه منم، لکن حضرت محمد ورته ویل چې هغه څه نوشته که چې سهیل بن عمرو وایي. بیا کله چې دا د قرارداد متن نوشته که او آخر ته راورسېدل، بیا نو علي نوشته که چې قرارداد په مابین د محمد رسول الله او سهیل بن عمرو کې. سهیل بن عمرو ورته ویل چې که چېرې موږ د ده رسالت منلی نو مشکل به م نه درلودی، بیا خو مخالفت نه درلوده. نو ویل څنګه نوشته باید شي؟ ویل نوشته شي چې محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، نه رسول الله. هغه و چې علي قلم او کاغذ او دا شیان ټول کېښودل، ویل زه دا نه لیکم ځکه انکار د نبوت نه دی. نو په خپله پیغمبر د اسلام چې تغور ورځې پورې ادعا کوله چې دی بې سواده دی، لیکل او لوستل یې نه دي زده، دغه قلم او قرارداد یې راواخیستل، په خپل لاس یې دغه د رسول الله کلمه وویله او محمد ابن عبدالله بن عبدالمطلب یې نوشته کړل. نو په دغه وخت کې حضرت عمر چې دغه اصلي نقطه ده چې ما غوښتل تاسو ته بیان کړم، لکن د دې د مخه باید دغه نور توضیحات ورکړل شي، بیا سړی نه پوهېږي. نو په دې وخت کې حضرت عمر ته داسې درد ورغلی و چې خپل خنجر یې راواخیسته او په محمد باندې غوښتل چې د خنجر وار وکړي. ورته ویل چې محمد تا خو موږ ته درواغ ویلي وو، په مدینه کې دې ویل چې د مکې د فتح کلي د ما په جیب کې ده، ما خوب لیدلی دی او دا وارې مکه فتح کوو. اوس راغلې دلته حدیبیې ته چې راورسېدلې، نو وښه دې چوکه شوله او موږ درته وویل چې مخته روان شو چې موږ مکې ته ورسېږو، او تا ویل چې نور نه کېږي ځکه چې جبرایل راغی او د ما د وښې جلب یې ونیوه او ویل چې بس په دغه ځای باندې قرار دی او تاسې مخته نشئ تللی. او بیا د دې قریشو سره ټولې هغه مادې چې دوی غوښتلې ومنلې. نو طبري په تاریخ کې داسې راغلي چې وایي دغه محمد د اسلام پیغمبر د سهیل بن عمرو په مقابل کې داسې معلومېده لکه یو شاګرد چې خپل خانګي کار یې نه وي کړی او د استاد په مقابل کې داسې په شرم او خجالت باندې ولاړ وي. نو دغه حضرت عمر چې و د دې نه محمد د اسلام پیغمبر ډېر ډار درلوده
او ډېر په غم کې و. نو داسې ویل کی چې دغه د ښځو د حجاب آیه هم د حضرت عمر خواسته و چې راغلې ده. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه حضرت عمر په اول درجه کې ډېر د ښځو په ضد و. نو دغه روحیه هم د طالبانو د روحیې سره سمه ده. دې خاطره قسم اخیستی چې د ښځو په ضد باندې هیڅ نوع بشري او انساني عمل ونه کړي. یو خبره اوس را یاد شوه چې کله امراس مصر فتح کو نو په اسکندریه کې یو داسې مشهوره کتابخانه وه چې په ټول جهان کې شهرت او نوم درلود او په هغو کې هر نوع کتابونه وجود درلود او ډېره غټه وه. نو حضرت عمر ته اول راولېږه چې د دغو کتابخانې څه وکړم. داسې ساده یې ورته وویل موږ قرآن لرو په هغو کې ټول شیان شته دي. ور واچوه. هغه کتابخانه یې د خاورو ایرو سره برابره کړه. نو ګوره دغه روحیه هم د دغو مجرمو قاتلو ړندو کڼو چې خدای تعالی په زړه باندې او په غوږو باندې پرده ورغوړولې ده او هیڅ وخت به انسانان نشي د روحیې سره ټیک سر خوري. نو اوس چې دی اکثره وخت د حضرت عمر او دغو د ادارې او عدالت نه خبرې کو دا د دې عملونه عین شی دي او د دې جنایات دغو سره سر خوري. ملا نورالدین چې په یوه سترګه لکه ملا عمر په اول حکومت د طالبانو کې د خلکو لاسونه غوڅول او ښځې سنګسارول هغه اوس بیا پیدا شوی دی. په دا تیر هفته کې بیا دا حکم جاری کړی چې د غلو لاس به غوڅېږي او ښځې به سنګساري. یعنې د اسلامي شریعت دا څه چې پاتې شوي دي پاتې شوني دي د اووم قرن دغو کوچي نه چې راغلي دي دا به اوس په یوویشتم قرن کې هم تطبیقېږي. نو چې تاسو د دې شکل او د دې یوې سترګې ته وګورئ او د ده اعمالو او افعالو ته وګورئ نو اصلا به مو استفراق راشي. نو د طالبانو دغه ډول کارونه اوس خو دغه دولت بې له چونې چرا هیڅ نوع تغییرات نه وو پکې راغلي. بسته په لاس ورغلی د پرسونل سره ښه دولت نه و. رشوت و منافقت و نور مجرمین و پکې خصوصا دغه د شمال ټلواله خو تاسې ګورئ چې د دغلو نوم در واخلم د عطا نور نه چې 2 میلیارده پیسې د خلکو د وینې نه خوړلې وې. بیا ته دغو پیرانو سیدانو ته دو پورې چې دو تنه یو 400-500 میلیون ده د کابل او د افغانستان غټ غله ټول مجاهدین وو. د جهاد د انفال یعنی د غلې پستن یو ولاړ دی په قرآن کې یو علاحده سوره ده د انفال په نامه چې په هغو کې ویل کېږي چې دغه غنیمت یعنی دغه غلا د اصلا د خدای او د رسول حق دی. نو خدای جل جلاله په دغو انفال یا په دغو غلا باندې څه کوي چې په هغو کې ښې ښځې د ده حق دي، ډېر مال د ده حق دی، ښه آسان د ده حق دی، ښه اوښان د ده حق دی. په دې باندې خدای تعالی څه کوي؟ نو ګوره داسې ښکرور درواغ دي چې اوس یې دغه د احمقانو
یا د حماقت سلسله شروع کړي او خلکو ته دا د خدای تعالی په نامه باندې وایي او په دوی باندې خرڅوي. اوس نو په افغانستان کې خلک ډوډۍ نه لري، دوا نه لري، پیسې نه لري، کور نه لري او ورځ په ورځ باندې د خلکو رضایت کمیږي او دغه امنیت چې دوی یادوي د عمومي عفو په نامه باندې هغه د ورځې ځي کورونه ګوري، نښاني کوي، بیا د شپې ما خلک راباسي د طالب او د جهادي په نامه باندې قتل کوي چې دا خونخواران خو اوس په دې قتل آموخته دي. زه متیقن یم چې دا طالبان دي. د هر چا سره چې شخصي دښمني وه، که هغه مالدار سړی وه، دغه نه یې پیسې غوښتلې او نور تقاضا یې درلوده، راویباسي د شپې مړ کړي. دغه د امنیت کمیسیون یې په کابل کې د دغو ملا برادر په مشرۍ باندې څه دپاره جوړ کړی؟ خو علت یې دا دی چې جنایتونه بیخي ډیر دي. د غني ته وخت نه جنایتونه زیات دي. دغه طالبان اوس د جنایتکارانو یا د جنایت د سیستم د ادارې توان نه لري. اول خو داس خلک کې دي چې هغه قاچاقبر دي، د انسانانو په خرڅلاو اخته دي، د هغو په قتل اخته دي، دغه د دوی ملګري وو. دوهم دغه د حقانیانو سلسله چې اصلا دا مغه د عراق او د شام د مجرمینو په څیر باندې خپل جهاد ته دوام ورکاوه او خلک یې قتلول. اوس نو سم دمه دي وزارت داخله، وزارت سرحدات، د لوړو تحصیلاتو وزارت، د پوهنتون ریاست دا پلاس ورکړي دي او ISI رهبري کوي. اوس نو باید دې ته فکر وکړو چې اوس دغه طالب د یوه مملکت په مالی سیستم څه رقم پوهېږي؟ دغه طالب د مملکت د عالی تحصیلاتو په سیستم څه ډول پوهېږي؟ دغه طالب د مملکت په تجارتي چارو څه رقم پوهېږي؟ امنیت خو یو څو ورځې وه چې خلک ډارېدل چې څه کار به وشي. اوس خو د تا کلشنکوف او چپلکې ورته معلومې شوې. پخوا خو داسې وو چې تا به پټه خلک کول، وژل، او یو ځای ولاړ و درته معلوم به شي هغه دی. اوس خو نو ته باید ورته ودرېږې او هغه به رادرومي، بیا به د چپلکې او کلشنکوف در په هوا کې وي. تاسو ولیدل چې پوهنتون کې یو احمق د رئیس په حیث مقرر کړی و چې ټولو استادانو محصلینو یې په ضد باندې خپل موقف ښکاره کړلو. نو دا دی د دغو جنایي سیستم ضعف ورځ په ورځ راښکاره کېږي. په ټولو وزارتو کې د پاکستان د مدرسو چې د حقاني ده او د کوړې ده، دغو مدرسو فارغان یې مقرر کړي، هغه په دو خبرو څه پوهېږي؟ نو اوس دا دی افغانستان په یو مالي مشکلات اخته دی چې اوس د دې په ځای باندې پخوا ویل چې الله روزي رسان دی، اوس د دې په ځای باندې چې خپل الله ته د روزي رسان په حیث باندې لاس پورته کړي او دغو نه روزي او رزق غواړي، د امریکایانو چې دښمنان یې بلل او د چین د کمونستان نه یې غواړي، لاس یې په دوه نیولي دي چې موږ ته یو څو پیسې راکړي. اوس طالبان مظاهرې کوي چې د امریکا او د چین او د دنیا موږ ته یو شی راکړي. 40 ورځې کېږي چې څوک یې په رسمیت نه پېژني.
مملکت او خلک لاړ برباد شول، د لوږې مري. نو هغه مقوله چې تاسو ویله چې خدای تعالی چاته خوله ورکړي هغو ته رزق ورکړي، خو درواغ شوله. هغه د خولې لري لیکن رزق نه لري، ورځ پر ورځ مړه کېږي. نو اوس هم بیا دمسې راوایستل چې که چا غله وکړه لاس به پرې کړي. اوس نو تاسو فکر وکړئ یو سړی چې 4-5 ورځې ډوډۍ نه وي خوړلې او یوه ډوډۍ غلا کړي، لاس یې باید پرې قطع شي، لاس یې باید پرې. دا د اسلامي عدالت، دا د اسلامي حقانیت. د ښځو حقوقو ته خو چې وریاده کې د دې زستی تبه شي چې دا خبره ولې کوي. دا خو په اسلام کې ښځه اصلا انسان نه دی، هغه تنها د نر د لذتونو د پوره کولو دپاره خدای تعالی پیدا کړي. خو د نر کښت و مزرعه ده، دا خو د بقرې د سورې 223 آیه ده، وی ګورئ. هغه خو هیڅ حق نه لري، خصوصا که په جنگ کې د بل چا ښځه په لاس درغلله، هغه کنیزه ده. ته کولی شي چې خپله جنسي تیری پې وکړې، بیا یې خپل استاد ته ورکړې، بیا یې خپل ورور ته ورکړې، بیا یې خپل کاکا ته ورکړې، بیا یې پس له هغو خرڅه کړې، حتی په کرایه یې ورکړې، پیسې پې وګټې. چې دوی ته په افغانستان کې اصلا تاسو پوهېږئ چې دې ته څه شی وایي. یعنې دا مجازه ده په اسلام کې. نو د دې خاطره اوس ټوله دنیا د ملل متحد په عمومي جلسه کې ټوله دنیا د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې خبرې کوي او غواړي چې د خلکو سره یو داسې روش چې هغه د انسان سره ښایي د بشر د حقوقو مطابق وي ورسره وشي. دوی دا نشي منلی، دا په ځان نشي راوړلی. اوس نو دلته یو ډېر مهم مطلب دی، دوی ته ښه توجه وکړئ. که چیرې طالبان د ملل متحد د منشور په اساس د بشري حقوقو په بنیاد افغانانو ته د بیان، عقیده، فکر، کار او د ښځو ازادي ورکړي، دا د قرآن خلاف ده. ځکه په قرآن کې داسې نه ده. قرآن کې ښځه نیمایي انسان دی، داسې اهمیت لري لکه مثلا معذرت غواړم، ډېر معذرت غواړم، لکه یو حیوان، لکه یو تور خر. چیرې ښځه او تور خر او سپی د تا د لمانځه د مخه تېر شول، هغه لمونځ فاسد دی. ښځه داسې ده لکه شیطان. صحیح حدیث دی که چیرې د یوې ښځې نه د هغو خاوند غوښتنه وکړه چې راشئ ما سره بسترې ته، او دې یوه بانه ورته جوړه کړه چې یا مې سر خوږ شي، یا هسې دی، یا داسې دی، یا مې تبه ده، یعنې وره نغله. وایي د خدای تعالی ملایکې به تر سهاره په دغو ښځه باندې لعنت وایي. اوس نو راشه حساب یې که ګز ورته کېږده چې خدای تعالی او د ده ملایکې داسې بېکاره دي چې دا چې د سړي شهوت پوره نشي نو په هغو ښځه باندې بیا لعنت وایي. دا هغه کسان دي چې په مسجد کې په منبر باندې ناست وي، دا خبرې کوي که چیرې یوه ښځه باندې څوک شاهدي وایي چې دې زنا کړې، هغه بیا سنګساري وي. نو اوس د افغانستان غریب ولس، د افغانستان فقیر ولس، د افغانستان مریض ولس په ډېر یو بد حالت کې دی. که چیرې دا حالت دوام وکړي نو افغانستان به په کورنیو جګړو اخته شي، ځکه چې ډېر دښمنان د دغو خاورې اوس هم منتظر ناست دي چې یو ګډوډي راشي او دوی بیا په غلو، په قتلونو، په جنایتونو شروع وکړي
او بیا ګډوډي راولي. دغه عبدالله قرآن خور چې په ناحقه قرآن وخوړه، لکن اوس هغه دی د طالبان سره ناست دی، هېڅ نه ورته وایي. دغسې اسلام دی. دغه کرزی چې په میلیاردونو پیسې د افغانانو وخوړلې، اوس هم په هغه کې په اماراتو کې هلته سرمایه گذاري یې کړي او کورونه یې دي، دوی ته هېڅ نه وایي. دغه حکمتیار چې په ناحقه باندې د 70,000 کابلیانو په شاوخوا کې د مسعود سره یو ځای د دواړو خواونه قتل وکړلو، دوی ته هېڅ نه وایي. ورته ناست هلته په کابل کې. نو دا څه رقم اسلام دی؟ آیا د موږ ملک کومې خواته روان دی؟ دا خلک چې د دې ملک په رهبري کې د طالبانو په نامه دي او په خپل منځ کې سره اخته دي چې اوس یو څه خبره پټه کړې ده، لکن ډېر بد انکشاف روان دی چې په هغو کې د پاکستان لاس دی، د ایران لاس دی، د تاجکستان لاس دی. دا کومې خواته روان دي؟ نو د دې خاطره دغه د طالبانو حکومت د افغانستان د خلکو دښمن دی، د افغانستان د کلتور دښمن دی، د افغانستان د عنعناتو دښمن دی، د افغانستان د ټولو ملیتونو دښمن دی. دا خبرې به ټول راشي او تاسو به وګورئ چې دا مملکت به برباد شي. اوس خو د طالبانو خټې تر اوسه پورې تر کمیسونو د باندې راوځي، لکن د افغانستان غریب خلک د لوږې مړه کېږي او هغه روزي رسان چې دوی عقیده پې لري د هغو درک هم نه دی معلوم چې نو څه وخت به د خپل غفور رحیم صفات په ځای کړي. نو ګرانو وطنوالو، د هر چا چې دغه خوار او ضعیف وضعیت د خپلو وطنوالو لپاره نه لورېږي، باید چې خلکو ته یې توضیح کړي او دغه خصمانه او د دښمنۍ نه ډک روش د دغو طالبانو چې د اسلام په لاره هم نه دی روان خلکو ته ور وښیي. او د بله طرفه باید ډېر په وضاحت ووایم چې د افغانستان خلکو چې تاسو دغو طالبانو او دغو قاتلانو ته ځای ورکاوه، ډوډۍ هم ورکولې، په کورونو کې هم ځای ورکاوه او تر اوسه پورې دغو سره یو ځای الله اکبر وایي، په مسجد کې جمع پسې کوئ. دغه حقیقي اسلام دی. د اسلام د صدر په وخت کې ته دونه هم لږ خراب وه. دغه حقیقي اسلام دی او دغه مو غوښتل. دا دی دا هم په نصیب شو. طالب وایي چې خدای تعالی موږ ته فتح راکړله او په دې باندې شکر وکړو، لاس یې پورته نیولی وي، لکن روزي بیا د امریکا او د کمونیست چین نه غواړي. نو دا په کوم ځای کې سره جوړېږي؟ دا څه رقم سره خوري؟ نو تر څو چې تاسو په خپله هوښیار نه شئ او خبرو ته پام نه شي، دغه چپلکي ټوپک او دغه بې سواد احمقان او د کلشنکوفو سره تاسو باندې همیشه حکومت چلوي او دغه مو غوښتئ، دا دې خدای تعالی درکړلو
نو باید چې شکر پې وباسئ. که شکر نه پې وباسئ نو باید چې فکر وکئ، عاقل شئ، هوښیار شئ او د دوی درواغو ته یو څه فکر وکئ. په فکر کولو خو څوک نشي اعدامولی او قتل کولی. نو د دې خاطره موږ په یو ډېر بد حالت کې وجود لرو چې د یوې خوا دغه مجرمه ډله چې بې له قتل و قتال و بې له جرم، غارت او درواغو بل څه نه دي زده له یوې خوا، او د بلې خوا د افغانستان د خلکو چې همیشه مو چیغې ویلې چې الله اکبر الله اکبر، دغه دی راغی اوس یې نو سره ولولئ. نو زه فکر کوم چې د افغانستان ملت په تا وخته پورې د دې مسلو نه خلاص نشي تر څو په خپل عقل باندې فکر ونه کړي او په دې باره کې جدي ګامونه وانخلي. نور مو نو سر نه خوږوم، وخت مو بخیر. زما د خبرو پای.